نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترم معزز اوریدن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنن ستاسو په وړاندې د علم فضیلت باندې سم موروثات وړاندې کول غواړم. محترم اوریدن کو د علم معنی د پیژندل، لہذا د علماء او فقهاو په دې باندې اتفاق دی چې په هر مسلمان باندې دومره علم حاصلول فرض دي چې د هغې په ذریعې سره هغه د حلال او حرام، پاک او مردار په منځ کې فرق او تمیز کولی شي. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی: طلب العلم فریضة علی کل مسلم، چې د علم طلب کول په هر مسلمان باندې فرض دي. محترم اوریدونکو، علم داسې څیز دی چې د دې په ذریعې سره د انسان او حیوان په منځ کې فرق کولی شي. او علم هغه دولت دی چې د کومې د وجې نه آدم علیه السلام مسجود الملائکه جوړ کړو. د الله جل شانه ارشاد دی: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یعنی علم والا او کوم خلق سره چې علم نشته دی دوی کله هم نشي برابر کېدی. حدیث شریف کې راغلی دی چې کوم یو سړی د علم لار اختیار کړي نو الله جل شانه د ده دپاره د جنت لارې اسانوي. او یو بل حدیث کې راځي چې د علم فضیلت په عبادت کوونکي باندې داسې دی لکه د سپوږمۍ فضیلت چې په تمامو ستورو باندې. د حضرت علی رضی الله عنه فرمان دی: رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو. یعنی موږ د الله جل شانه په جوړ کړی شوي تقدیر باندې راضي یو چې زموږ د پاره علم مقرر کړی دی او د جاهلانو د پاره مال. لاړ شه د علم لمنه مضبوطه ونیسه، ځکه چې علم به موږ او تاسو ټول جنت ته رسوي. اخر کې مې په ژبه دا دعا ده چې الله جل شانه دې موږ ټولو ته د دین نفع نصیب کړي او الله پاک دې موږ د دین ته محنت د پاره قبول کړي. او آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.